پلار په حیثیت سره مې زړه د نوښار په واقعې باندې چاودلی دی او څه قدرې ذهني طور باندې راته ډېره بېسکوني ده، ولې چې سړي سره د خپل ماشومانو فکر شي په داسې معاشرې کې چې سړی خپل ماشومان رولوی کوي، نو ډېر ګران کار دی. یو څو خبرې لازمي دي چې مونږ هغې باندې سوچ وکړو، غور وکړو. هغه دا دی چې یو خو کم طرف ته ویکټمز فیملی ده او ویکټم ماشومې سره زیاتی شوی دی، او دویم هغه فیملی چې د هغوی طرف نه دا د هغوی زوی د هغوی ماشوم د هغوی هلک دا کار کړی دی. عموما زمونږ په معاشره کې مونږ هغه افیکټس هغه سایډز بالکل نظر انداز کو چې کم طرف نه کرایم شوي وي، کم طرف نه غلطي شوي وي. دا به د چا زوی دی او د هغوی فیملی ته به چې کم ذهني کرب وي په دغه ټایم کې، د دې حوالې سره هم مونږ له سوچ کول پکار دی. نو زه اول د ویکټم سایډ په بجای زه چې کم ډوور سایډ دی د هغې طرف نه به زه خبره وکړم. تاسو به د هغه هلک ویډیو کتلی چې هغه دې کې وایي چې ما سره د دې ماشومې ماما زیاتی کړی و، نو ما دا خبره ذهن که نو ما بدل اخیستو، یا څه وجوهات چې څه دي، خو هغه دا خبره هغه ایز ای پروټیسټ نوټ کړې ده په دې خبرې کې چې کوم هغه بیان دی چې کوم اقبال جرم دی. کله چې ماشوم کرایم وکړي، کله چې یو هلک کرایم وکړي، کله یو سړی کرایم وکړي، نو دا هم د دغې سایډ باندې چې کوم دی مونږ ته سوچ کول پکار دی. نو خپل ماشومان چې کله ایډلټ شي، چې کله هغه ایډلټ کېږي، په هغه ټایم کې چې هغه تاسو غواړئ چې کرایم طرف ته نشي لاړ، دغه شان دی انتهایی ګنونه حرکات نه وکړي، یعنی چې کوم ډوور سایډ پکار دی چې مونږ سټاپ کو. یو خو پروټیکټر سایډ دی، ډیفنسیو سایډ دی، هغه خو بعد کې خبره ده، خو چې کم ستا ماشوم یا ما ماشوم یا چا ماشوم چې کم ډوور سایډ دی هغه مونږ پروټیکټ کړو. هغه داسې طریقه مونږ کولی شو چې مونږ خپلو ماشومانو سره د هغوی په ژوند کې ډېر زیات مونږ انوالو وو، د هغوی د پرایویسي په بهانه باندې، د هغوی څه قسم دغه شان دی نجي اکټیویټیز په بهانه باندې چې زمونږ د ژوند نه هغوی لرې نه وي. مونږ به اکثر خبره کوله چې ماشومان د سپېډې لاندې، ماشومان د سپېډې لاندې، خو به زه نه وایم هلکان یا ماشومان یا چې کوم بچیان وي، خو چې د ستا د سیوري لاندې وي، د ستا د چت د سیوري لاندې وي، تا ته یې پته وي په دغه ټایم کې څه کوي. ولې چې کله ماشومان یوازې شي، کله ماشومانو ته دومره زیاته پرایویسي ملو شي چې پلار مور د هغوی ژوند نه هوتې هوې هغوی سره نه وي، نو بیا ماشومان ځان ته د انټرټینمنټ دپاره، ځان ته د مشغولولو دپاره یا ځان څه قدر هم منفي اکټیویټیز دپاره د هغوی رجحان ځي. نو دا خبره مونږ ته ډېر زیات سوچ کول پکار دی چې په معاشرې کې چې کم د برایانې کیږي، د کم خلک چې کوي، د دغې روکتام دپاره هم مونږ ته سوچ کول پکار دی چې دا به هله کیږي چې مونږ خپلو ماشومانو خپلو بچیانو په ژوند کې ډېر انوالو شو، چې مونږ ته پته وي دغه ټایم کې زما ماشوم شرطه دی، دغه بهانه چې زما سر خوږېږي پلار بهانه وکړي لاړ شي، د ماشومانو ته بیلې کمرې، د ماشومانو ته دومره زیات بیل د پرایویسي په نوم باندې سیټ اپ ورکول، مطلب دا دی چې ته خپل ماشوم د خپل ځان نه لرې کوې او هغه یو د هغې دنیا کې اچوي، هغې دنیا کې ږدې چې هغې کې هغه سره صرف او صرف دغه آپشنز پاتې شي چې هغه کرایم وکړي، هغه غلطیانې وکړي. دویمه خبره ده کومه چې پروټیکشن سایډ باندې دی، د هم دغه تقریبا وجوهات دي. مونږ پښتانه د 20 بچیانو پیدا کولو دپاره خو تیار یو. مونږ په ډکې وایو چې مونږ چې بچی پیدا کړو نو دا داسې ډېر ګران کار دی، نو مونږ یو غر چې کوم دی هغه فتح کړو. داسې ګران کار نه دی. ماشومان د ښځو دپاره خو ګران دی، خو د سړي دپاره پیدا کول څه ګران کار نه دی. ګران کار د هغه پرورش کول دی، د هغه نه انسان جوړول دی، هغه نه معاشرې یو ښه غړی جوړول دی. اکثر زمونږ پلاران په معاشرې کې، زه د میندو خبره به بعد کې وکړم، خو زه فادر خپل ځان چې وګورم نو ډېر زیات ایرریسپانسبل یو، خپل ماشومانو ته ټیم نه ورکوو، خپل ماشومان زمونږ ژوند نه لرې دي. صرف پیسې راګټل، صرف د ماشومانو دنیاوي ضروریات چې کوم ټینجبل پروډکټس دي د هغې خیال ساتل ریسپانسبیلټي نه ده.
د هغوی سایکولوژیکل چې کوم پرورش دی هغه ډېر ضروري دی. د هغوی نفسیاتي پرورش چې کوم دی د هغې دپاره چې کوم اسباب دي چې هغې کې ستا مینه، ستا شفقت، ستا ایز ای رول ماډل د هغوی په مخ کې لکه مثال به وکړم یو پلار شرابي وي نو د هغوی زوی دپاره هغه کس رول ماډل نه دی. چې ته غواړې چې زما زوی شراب نه کړي نو دې مطلب دا دی چې ته به شراب نه څښې. ته به د خپل ماشوم دپاره زه چې کله وګورم ما له خپل ماشوم یو چې کومې انداز کې ما ته خبره کوي، ما 4 کالو ماشوم دی، نو هغه داسې انداز کې هغه ما له خبره پریزنټ کوي چې هغه ایکسپیکټیشن داسې وي چې ما سره د دنیا هر یو مسایل د هر یو پرابلم چې کوم دی حل دی. اگر چې زه ډېر کمزور انسان یم زه داسې نه یم، خو زه د خپل زوی په نظر کې یو رول ماډل یم. نو خپل زوی په نظر کې پلارانو ته پکار دی چې هغې رول ماډل جوړ شي چې هغه هیڅ قسم ته د دنیا دغه برایانو نه چې یو پلار نشهی وي، یو پلار زناکار وي، یو پلار چې کوم دی غیر ریسپانسیبلی په ډمانو پسې، په ډمو پسې، په هجرګانو پسې ګرځي، کور کې نه وي، ماښام د سترګې پریوتو سره کور ته راځي، نو هغه د خپل ماشومانو دپاره آیډیل پلار نه دی. نو زه به دا ووایم چې خپلو ماشومانو په ژوند کې انتهایی زیات د ستاسو عدم د چې هغې موجودګۍ په وجه باندې ستاسو بچیان چې کوم دي هغه بیا د معاشرې نه تربیت اخلي. چې کله تاسو ورته تربیت نه ورکوئ نو هغه بیا معاشرې نه تربیت اخلي. د هغې د استاد بیا ستاسو په بجای باندې معاشره جوړه شي او بیا معاشره چې هغه کم طرف ته بوزي نو بیا जो लोग इसमें इन्वॉल्व है और जो उनके ख़ानदान है मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको खुद मारे, उनको खुद सज़ा दे. بل زمونږ په معاشره کې تشدد د رجحان ډېر زیات دی. مونږ ته پکار دی چې عدم تشدد د باچا خان په فلسفې باندې روان شو، د ګاندي جي په فلسفې باندې روان شو، د هغه خلکو په فلسفې باندې روان شو چې هغه عدم تشدد طرف ته ځي، اهنسه طرف ته ځي. زمونږ په معاشره کې چې مونږ د کوم ویډیوګانې جوړوو په د ټیک ټاک باندې یا بل باندې چې مونږ یو بل له چیلنجونه ورکوو، یو بل له دمکیانې ورکوو او اکثر به تاسو کتلی چې دغه شان د سزا ورکول پکار دی، پبلیکلی هینګینګ پکار دی. دا د تشدد ذهن دی، د تشدد طرف ته ذهن دی، دا بالکل نه دی کول پکار. مونږ ته زړونه ذهنونه د تشدد نه پاک پکار دی. کله چې مونږ دا مطالبې کوو او کله چې مونږ دغه شان د ویډیو جوړو نو یو بل انسان چې هغه د دې خبرې سره هیڅ قسم ته تعلق نه دی، نه ویکټم دی نه ډور دی، هغه د دې خبرو نه بیا متاثره کیږي، سبب یې هغه تشدد کوي. نو تشدد بالکل زمونږ په معاشره کې اوس په دې حالاتو کې د هغې ځای نشته دی. مونږ ته پکار دی چې مونږ د معاشرې خپله معاشره د تشدد نه پاک کړو. چې کله مونږ معاشره د دغه شان دی رجحان طرف نه چې مونږ وایو چې دی چې ټوکړې ټوکړې کې او دی چې وسوځوي او دغه شان دی د دغه سوچ نه مونږ راوباسو نو چېرته که یو ځای کې چرته چانه غلطي وشي، چرته یو ویکټم راشي نو د هغې کیورمنټ د هغې چې کومه د هغې هغه ته ورته وایي چې انسداد چې کوم دی هغه به بیا آسان شي. پکار دی زمونږ ته معاشره کې چې مونږ د مینې، د محبت، د امن، د سوکالۍ طرف ته خپل د معاشرې رجحان، د خپل معاشرې رخ چې کوم دی هغه مړه کړو. دغه شان دی دمکیانې، دغه شان دی د تشدد والا مطالبې چې پبلیک هینګینګ دپاره قانون پاس شي، دا د ډیکټیټرز په وخت کې شوي هم دي، دا شوي دي، دې سره کرایم نه کمیږي. ما چې څنګه لومبۍ خبره وکړله چې کم ډورز وي په هغه باندې مونږ ته پکار دی چې مونږ چې کم جرم کوونو والا دي د هغې سدباب وکړو چې پروټیکشن خو ما ته وایي چې یو بیا پروټیکټ خو چې یو انسان خودکش کوي نو به هغه نه ته څنګه ځان وساتې. پکار دی چې ته خودکش باندې کار وکړې چې هغې نه کوي، هغه طرف ته چې کم کولو والا خلک دي د هغې سایډ باندې مونږه معاشرې ته پکار دی چې کار وکړي په دې سایډ باندې څوک هم خبره نه کوي. هر سړی خبره کوي چې دغه شان د سزا ورکړي، سزاګانو سره چې کله هم کرایم نه کیږي. چې کم خلک کرایم کوي، کرایم ذهنونه ساتي، د هغوی په بلډینګ باندې، سوسایټي بلډینګ باندې چې کله کار وشي نو دا به بیا هغه به په دې شیزونو کې کمی راشي. زه دا نه وایم چې دا به ختم شي، په دې کې به کمی راشي. فی زمانه جرایم شوي دي، جرایم کیږي او بیا به مخکې هم کیږي. خدای دې مونږ وساتي، مونږ خپله ځانونو ته، پیرنټس ته، خپل فیملی ته پکار دی چې مونږ ریسپانسیبل شو او چې کم طرف نه د تشدد کیږي، کم طرف نه چې دغه
درندگي کیږي د هغوی سایډ باندې زیات کار وکړو ځکه چې د هغوی سایډ باندې مونږه معاشرې کې هیڅ چا هم سوچ نه دی. یو انسان د غلطۍ نه پس چې کله هغه ته د غلطۍ احساس وشي هغه یو ډېر ښه انسان جوړېدلی شي، خو مونږ معاشرې کې د هغې د اصلاح دپاره د هغې څه قسم ته هم مونږ